د عبادت ډیروالی مقصود نه دی، د عبادت حسن او اخلاص مقصود دی. ګورئ زمون خلک منځ کوي خو برباد شو منځ. زه اکثر د خلکو ته وګورم نو ما داسې خفه شمه ځکه چې څنګه سجدې نه پاسي نو په ډز دویمې سجدې له ځي، او چې د رکوع نه پاسي نو شا نه نیغی په منډه سجدې له ځي، منځ غرق او تباه شو. دا منځ نه شو. د حضور پاک دا ګورې ځان پوه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې یو صحابي دغسې منځ وکړه، وی قم پاسه فصلی فانک تم تصلی، منځ دې وکړه منځ دې نه دی کړی، ونه شو. هغه دوباره بیا هغسې منځ وکړه، بیا راغې په رسول الله مبارک سلام واچو او ورته بیا فرمایي پاسه منځ دې وکړه، منځ دې وکړه منځ دې نه دی کړی، منځ دې ونه شو. دریم ځل بیا راغی بیا یې منځ وکړه، بیا راغی رسول الله مبارک باندې سلام واچو، بیا ورته فرمایي فصل ارجع واپس شه، صلي منځ وکړه تا منځ نه دی کړی. او ورته وایي د الله رسوله درې ځله مې وکړه ما له خو دې نه ښه چل نه راځي، نو بیا ورته رمانځه چل وښه. کله چې الله ته ودرېږې الله اکبر ووایه، نیت وکړه. نیت د زړه ضروري دی. که د خولې نیت نه پروا نشته چې زړه کې درادل چې د مازدیګر 4 رکعاته فرض دي او د الله دپاره کوم د امام پسې، بس دا هم کافي دی. او که په خولې وی نو هم خیر دی. رسول الله مبارک د خولې نیت په مانځه کې نه دی ویلی، د زړه نه بیا نیت کو. خو زمونږ پښتانه خو د زړه نیت نشي برابرولی، دی وجې نه زمونږ علما ورته وایي چې خیر دی د خولې نیت کوی. د خولې نیت بدعت نه دی. په بعضې موقعو پیغمبر مبارک د خولې الفاظ هم ویلی دي لبیک بحجة. نو د خولې نیت څه بدعت نه دی، یو اصل یې مونږ سره شته، بل ځای کې شته خو شته، او دا ته خپله توجه برابرې، خو د زړه نیت ضروري دی. نو نیت وکړه، بیا لاسونه اوچت که تر غوږونو پورې چې د ګوته دواړه مټۍ ګوتې د پوسکو ته مخامخ شي او 4 ګوتې د غوږ د بر حصې ته مخامخ شي، او لاس چې کوم اصل لاس او منګل د دا د اوږو ته برابر شي. په دې طریقه د حدیثو په منځ کې تطبیق راځي. بیا په نامه لاسونه وتړه چې څه حصه د نوم نه لاندې شي او څه په نامه راشي لږه غوندې سا. نو په نوم هم راله، د نوم نه لاندې هم راله، د سینې نه لاندې هم راله، په ټولو حدیثو عمل راغی. د هغې نه پس بیا ووایه بسم الله ووایه، سبحانک اللهم ووایه، او بیا د هغې نه پس اعوذ بالله و بسم الله ووایه، او د هغې نه پس سورت فاتحه ووایه. ښه خشته ښکلې طریقې سره ووایه، سورت فاتحه په ښکلې طریقې سره ووایه. او سورت فاتحې نه پس بیا سورت ووایه، او د سورت نه پس بیا لاړ شه رکوع کا، ښکلې مزېداره رکوع کا، منډې مه واته خو الله ته ولاړې. دا سوچ وکړه چې ما الله ویني که زه نینمه. ښکلې طریقه دا ده ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. که زه الله نینم ما خو ویني که نه. رکوع خشته وکړه، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. او بیا د رکوع نه چې پاسې سمع الله لمن حمده، بیا وی ربنا لک الحمد. حضور پاک به پکې دې نه زیات الفاظ هم وی ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه، او کله داسې ویلي دي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. دومره اوږدې ویلي دي. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. رښتیا وایه موږ دا وایو، موږ وایو سمع الله لمن حمد الله اکبر. مولیان هم ځان شرمولی دي بعضو مولا که مونځ ټیک که تاسو به هم ټیک کوئ. مولا موی سمع الله لمن حمده الله اکبر. هلکه نیکبخته لږ صبر وکړه چې مقتدي خو د پسې ربنا لک الحمد وایي که نه. څه به وکړې چې زر مونځو کې تانو سره تپوس کوم څونه ټیم به زر مونځو کې وایه که نه 2 منټه به زیات شي. نو خدای له ته 2 منټه هم نشي ورکولی، ته د خدای نه شرمېږې چې ښکلي مونځ کې 2 منټه به پې زیات ولګي، 3 منټه پې زیات ولګي. نو یو دوست سره چې خبرې کوې په موبایل خو 20 منټه لګي.
فضول چې یو بل سره گپ شپ لګو څونه ټیم ضایع کوو نو ته د خپل مونځ هم نشې سمولی ته الله نه نه شرمېږې چې الله ته ولاړې دا ستا مونځ دې ډز او ډز او بیا چې سجدې له لاړ شي زر سر اوچت کړي لږ په قلار سجده کې وخت تېر که ظالمه او سجدې نه چې پاسې ملا نه نیغی زر دویمې سجدې له ځي دویمې سجدې له زر به ده که نه رسول الله مبارک خو په بعضې وختونو کې دا ویل رب اغفر لی رب اغفر لی وجبرني واهديني بل ځای کې وایي وعافیني دا الفاظ یې ویلي دي لږ مهرباني وکړه د دواړو سجدو منځ کې لږې کینې د مارونو ګورئ چې د رکو نه پاس یو منټه مودرېږي کافي شوه تعالی نو ګوره څلور رکوګانې په څلور منټه شو یو منټ هم ته کوم ځای ودرېدی شي او د دواړو سجدو منځ کې چې دی نیم منټ هم کېناستې د رکو نه بره دي که نیم منټ هم تېر کړه نو ښکلی به شي منځ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله وی چې ما تاسو له مرګ او ژوند پیدا کو مرګ نه پس به تپوس کېږي په ژوند کې د عمل چې څوک ښکلی عمل کوي خشته اکثر عملان چې څوک ډېر کوي 2 رکعاته وکړه خشته وکړه د شپې څلور وکړه خشته وکړه 2 رکعاته نفل وکړه ښکلی وکړه نو که ته 20 رکعاته نفل وکړې ډزه 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 څه فایده څومره زر زر موږ لګیا یو خدای پورې م ټوکې شروع کړي دي او مونځ پورې م ټوکې شروع کړي دي تاسو ته یو مثال درکړو ستا یو دوست دی او د دوی واده دی او واده وشو ته مبارکۍ له دی او تا وله 4 کیلو مټۍ واغېشته ښه قیمتي مټۍ دی وله واغېشته او هغه دې په یو پلاسټک ګوتی کې واچوله یو شاپنګ بیگ کې دې واچوله پلاسټک ګوتی کې دې واچوله او هغه له دې یوړه هغې ښځې له یو سي کور والا له یو سي چې دا زما دوست دی او دا مټۍ یې 4 کیلو راوړې د 4 کیلو ښه ګرانه قیمتي مټۍ هغه ښځه به یې څه وایي څونه به راپورې خاندي یاره ډېر قمقل دوست دی 4 کیلو یې راوړه او شاپنګ بیگ کې اچولې دا خو په دې لاره ټوله عقیدلې ده هغه تور او سپینه او زیړ ټول یو بل سره ګډ ګاډېره شوي دي چې ګوتی کې واچوې روغ پاتې کېږي نه چې په لاره ځي شړقېږي هغه ټول ګډ ګاډېره دي دا خو ستا ډېر هوښیار دوست دی دومره قمقل خر چېته مه په دنیا کې نه دی لیدی 4 کیلو باندې بلا پیسې ورکړې دا خوا ته واچو د بوتاوه کې واچو دا خو ماشومان هم نه خوري هغې نه خو چوري جوړه شوې ده هغه هر څه ګډ مکس شوي دي نه یې مېلمه ته پلیټ کې کېښودی شو او نه یې مونږ ساتلی شو دا څنګه دوست دی دا بېوقوف او خر څونه سپکې به ورپسې ښځه وایي دی غریب 4 کیلو مټۍ ده لیکن هېڅ ته جوړه نشي بل یو دوست دی هغه 1 کیلو راواغېشته او په چای کې یې واچوله او دا هر یا دانه جدا جدا پرتر او پلاسټک یې پې د پاسه ولګو او دا مټۍ والا پې د پاسه ګلونه مو لګوي هغه یې یوړله ښځې له یې ورکړه دا مې بل دوست راوړې ده او څه وایي دې ته هوښیار وایي دا څونه خشتره که مونږ یې چاله ګفټ کې ورکوو نو هم به پې خوشحاله شي او که چاته میلمه ته ایږدو هره دانه جدا پرته ده د عزت طریقه را څونه خوند یې وکړه نو ګوره هغه بل 4 کیلو اوړې وه او د 10 راوړه کیلو نو هغې باندې خوشحاله نه شو په دې خوشحاله شو نو عبادت لږ وکړه لږ نفلي یادوم فرض خو چې څه دي هغه به کې عبادت لږ وکړه خو ښکلې کا ګفټ ته جوړ کا چاله یې ورکې الله له یې ورکې نو چې الله له کوم عبادت ورکې نو څه ته جوړ کا ګفټ ښکلې کا مزېدار یې کا الله له یې ورکه او که ډېر عبادت یې ګوتی مټۍ وي نو الله به فرشتې څه وایي رب العالمین فرمایي چې دا عبادت او دا مونځ وله په دا سر د پاسه وروغورځوې زما نه دی پکار نو زه ډېر افسوس کوم چې زموږ مسلمانان اودس وکړي په هغې وخت ولګوي جومات ته لاړ شي په هغې وخت ولګوي مونځ وکړي وخت ولګوي لیکن مونځ ونه شو ولې رکوع نه پس قومه ونه شوه د دواړو سجدو منځ کې چې سجده وه هغه سجده ونه شوه سجدې هم په صحیح طریقه ونه شو رکوع هم په صحیح ونه شوه او مونځ هم دونه په منډه 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 چې دونه زر درې وي چې پته یې ونه لګېده ښکلی عبادت کوئ خشته مزېدار ښکلی عبادت چې رب العالمین ورباندې خوشحاله شي